ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رسول الله مبارک یو ځل ارشاد فرمایلو وی مخکینی قومونو کې وی یو کس و جریج دا غنمو د والدینو بد دعاګانم ډېر خطرناکي دا غینم ځان ساتل پکار دی وی ډېر لوی عابد د الله تبارک و تعالی عبادت گزار کل عبادت به کول او ځان له یو بل ځای کې پاتې کېده په مخکینی قومونو کې رهبانیت جایز و نو هغه ناست عبادت کی د الله تبارک و تعالی نو یو خزر راضی دنه مطالبه کوي ما سره بدعملی وکا ته انکار کوي چې کله انکار وکړو نو هغه په ضد کې راضی او استا بزو خوښ شمزه به تاسو سره وګورم نو چې وخت تیرېده کال پس یو نیم کال پس د هغه خزې ماشوم پیدا شو هغې به دا ګډې بیزې سرل نو بیا چې کله خلکو ته تپوس وکړو چې ستا دا ماشوم د کوم ځای نه پیدا شو او ورته وایي دا پلانې بزرګ چې دلته ځان له دا جومپړی جوړه کړې ده او خلکو ته وایي چې زه د الله عبادت ګزاره کس یم دکه بدعملی ده ما سره بدعملي کړې ده خلک راغلی دي جومپړی والا روانه کړې ده دی وهلی دی د ده خبرې نه دی اورېدلي چې دی وهلو د وخاندل خلکو ورته وایي مونږ دې وهو ته خاندې ورته وایي اول دې ماشوم نه تپوس وکړه وایي چې دا ماشوم کم د دې په دې غېږ کې دی دې نه پیدا دی چې ته د چا بچې نو هغه ماشوم گویا شو هغه ماشوم وی زه د پلانی راعي بچی یم هغه سړی چې کم ګډې بیزې سړي زه د هغه اولاد یم نو ده ته وایي ته مونږ وهلې تاسو نه وې خاندلې وایي نه وي ما ته دا نه یادېږي وایي ما ته صرف دا یاد شو چې یو ځل زه په عبادت باندې ولاړم ما ته زما مور اواز کوي او چې کله مې مور اواز وکړو نو وی زه لا نړم وی دوه درې اوازې راته وکړو زه په عبادت باندې یم وی مور راته وی چې ای جریج وی تر هغې پورې د الله تعالی مرګ نه راولي تر کومه پورې تا د بدکارې ښځې مخ نه کتلې نو هغه زما د مور بددعا وه چې الله قبوله کا رسول الله مبارک وی درې کسان داسې په دې ژوند کې تیر شوي دي چې ماشومان هغې په د مور په غېږه کې خبره کړې ده اولنی حضرت عیسی علیه السلام چې هغه کله خبره کوي نو هغه د خپل مور په غېږه کې خبره کړې ده دریم